حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې یو ځوان او ډیر ښایسته ځوان، الله رب العزت ډیر ښایسته ځواني ورکړي او ډیر حسن او جمال الله رب العزت ورکړي. دغه مسجد نبوي کې همیشه ناسو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د سره ډیر محبت، ولی عابد ویا، عبادت گزار ویا او نوجوان ویا. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ له سره محبت او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ډیر خوښ ځوان ویا. دغه ځوان چې کله به ماسخوتن سه دی به د خپل پلار ملاقات ته هر مخستن تویا، د خپل والد محترم د پښتنې لپاره د خدمت لپاره به دی هر مخستن په کومه لار باندې چې به دی تېرېده په دغه لار کې یو حسینه جمیله زنانه اوسېدله. یو ورځ د دې زنانه په دغه ځوان باندې نظر ولګېده او د دې ځوان سره محبت پیدا سه. کله چې محبت ور سره پیدا سه دغه زنانه به هر محسوتن ځان به سنگار کا او د لار ته براووتله چې دغه ځوان خپل ځان طرف ته راغب کی، خپل ځان طرف ته مایل کی، لیکن دغه ځوان به توجه نه کوله. ډېر ورځې ووتلې. یو ورځ دغه ځوان چې کله د دې طرف ته توجه وکړه، نظر یې وکړ، نو دغه ځوان د دې طرف ته مایله سوی. دغه زنانه د کور طرف ته روانه سوله. ځوان دغه زنانه پسې روان سه. چې کله د کور دروازې ته رسیږي، زنانه کور ته داخله سوله. دغه ځوان چې کله د دې دروازې ته داخلیږي نو د الله رب العزت یو آیت، د الله رب العزت د قرآن یو آیت یې مخته ودرېد او په ژبه باندې جاری سه: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. دغه آیات چې کله ور په یاد سه، دغه آیات په ژبه باندې جاری سو. یا هغه خلق چې د الله رب العزت نه ډاریږي او شیطان دوی ته تکلیف رسوي، شیطان په دوکه کې واچي، نو الله رب العزت دوی ته ور یاد سه. په دې وخت کې چې کله شیطان په دوی باندې حمله وکړي، دوی په څه ګناه کې مبتلا کړي، نو په دې وخت کې الله رب العزت دوی ته ور یاد سي او دوی ته لیدونکي کوم خلقو کې چې تقوی د ګناه په وخت کې الله رب العزت ور پزړه کیږي. بیا د الله رب العزت د یادوالي له وجې چې دی هغه ګناه پرېږدي. کله چې ځوان ته دغه آیت ور په یاد سویه، دومره خوف، دومره دهشت، دومره ډار په ده باندې راغی چې دی بېهوشه پرېوتو. کله چې د زنانه په دې ځوان باندې نظر ولګېده چې دغه د ما د کور مخ ته دغه ځوان بېهوشه پرېوتو، یا سبا به په ما باندې خلک تهمت ولګوي، خپل منځ ته आवाज وکړ چې دغه سړی راځه له لاس او پښو نه ونیسو او د خپل پلار د دروازې مخ ته واچو. دغه سړی یې ونیوی، دغه ځوان یې واخیستو، د خپل پلار د دروازې مخ ته یې کېښوویه. کله چې پلار راوځي، بچی ګوري بېهوشه پروت ده، خلکو ته یې آواز وکړی چې د ما بچی خو بېهوښه ده، د ما سره امداد وکړئ، دی د ما کور ته داخل کړئ، له ما سره یې اوسئ، د ما کور ته. بچی خپل کور ته پلار وړي، ماسخوتن ټیم د نیمه شپه تېره سوې ده، بچی په هوش کې راځي. پلار پوښتنه ورنه کړي چې بچی ته خو له کور نه صحیح سالم تللی وې، ولې څه در باندې وسوله، څه واقعه در سره پېښ شوه چې په تا باندې دغه بیماري راغله، په تا باندې دغه بېهوشي راغله، څه در سره وسو، چا څه در سره وکړو؟ بچی ورته یې پلار جانه خیرت ته هېڅ خبره نه ده. لیکن پلار ډېر اصرار وکړو. پلار بار بار دا خبر ورته کړه چې بچی حقیقت راته بیان کړه، څه خبره ده، چا یې تا سره زیاتی وکړو، چا ظلم در سره وکړو، دا واقع په تا باندې ولې راغله؟ اخر کې بچی ورته فرمایي چې ای پلار جانه، هره ورځ چې بس له مدینې منورې نه، د مدینې منورې د مسجد نبوي نه زه راوتم، په لار کې به یوه زنانه ماته درېدله، زه به یې مایله کولم خپل طرف ته، ما به توجه نه کوله، لیکن نن شیطان وسوسه راواچوله، د دې طرف ته مایله سوم. کله چې د دې دروازې ته رسېدلم، دغه آیات مې را په زړه سو، یا دغه آیات مې په ژبه باندې جاری سه: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. دغه آیات چې بیا تلاوت کړه د پلار مخ ته، بیا بېهوښه سه. څه وخت بعد چې پلار ګوري د بچی نه روح پرواز کړی، د بچی وفات سه، د الله رب العزت د خوف له وجې نه وفات سه. دومره دهشت پې راغی، دومره خوف د الله رب العزت په ده په زړه کې را پیدا سه، دومره خوف پې وغورځېدو
چې روح پرواز وکړو وفات پلار د تجهیز او د تکفین انتظام وکړو په دغه شپه باندې جنازه وسوه مدفون یې کویا کله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو څو ورځې دی ونه لید چې مسجد نبی کې غزوان نشکاریږي هغه تقوادار ځوان هغه دیندار ځوان هغه پرهیزګار ځوان هغه د الله رب العزت مقرب بنده هغه د الله رب العزت خوف سي د پزړه کې دومره زیات ویا ځوان نشکاریږي پښتنه وکړه خلکو ورته ویل چې هغه ځوان خو وفات حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ډیر خفص عمر ګورو ته فرمایل چې زم ولې نه خبره ولم چې د جنازې ته ورغلی ولای عمر رضی الله تعالی عنه خپل عمر ګورو ته فرمایي چې ما بوزي د کر د پلار کر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه راضي پلار نه پښتنه کی پلار ټوله واقعیا ورته بیان کړه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پلار ته فرمایي چې ما ته د جنازې خبر ولې نه راکاو پلار ورته فرمایي چې عمر د ماخستن وخو مدینه منوره ده د تا دشمنان زیات دي ته حاکم یې د دې وخت ما تا ته تکلیف لدی وجه نه درکاو چې داسې نه تا ته څوک تکلیف ورسوي تا ته څه دشمنان د اسلام تا ته څه ضرر ورسوي لدی وجه ما تا ته خبر نه قدر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تو فرمایي چې ما ته د قبر راوخی ما د قبر ته بوزیه عمر رضی الله تعالی عنه د قبر ته راځي کله چې عمر رضی الله تعالی عنه د قبر باندې ودرېد دغه آیات تلاوت کو ولمن خاف مقام ربه جنتان سوک چې د الله رب العزت نه وډار سویا پچا کې د الله رب العزت خوف پیدا سه پچا کې چا پزړه کې د الله رب العزت دار راغی هغه ته الله رب العزت دو جنت ورکړي کتاب لیکي چې د قبر نه غیبانه आवाज راغی صدقه خبره د الله رب العزت رښتونی ده ما ته الله رب العزت دو جنتونه راکړو دا وجه سو وجه دا وسه د الله رب العزت خوف و د زړه کې د الله رب العزت ډار و د زړه کې هغه کارونه چې الله رب العزت ناروا کړیو دیغو ندزان بچکولو په وجه سره د خپل روح ورکو خو لیکن هغه کار یې ونه کو چې په کوم کار باندې الله رب العزت خفه کیږي نو دغه د الله رب العزت د ډار له وجه چې الله رب العزت دغه انعام ورکو چې الله رب العزت دته په جنت کې دوا جنتونه ورکړه دوا باغونه الله رب العزت ورکړل کوم انسان چې د الله رب العزت خوف ته په زړه کې راغی دی غسر وعده ده د الله رب العزت چې غته په دوا جنتونه ورکوم ولمن خاف مقام ربه جنتان چا په زړه کې چې د الله رب العزت خوف پیدا سه ډار پیدا سه خشیت پیدا سویا هر هغه کار نه ځان وساتوي چې هغه د الله رب العزت د معصیت د الله رب العزت د ناراضگی د خفقان سبب ګرځي خالص دې لپاره چې الله رب العزت لمانه خپنه سي د ما خالق دې مانه خپنه سي الله رب العزت وعده سره کړی دا هغه ته دو جنتونه ورکوم